بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو. نن د پروګرام کې مونږ روزه کې مسواک استعمالولو باره کې گفتگو کوو. حدیث مبارک کې راغلی دی، مسند احمد کتاب کې حدیث ته 7917 نمبر د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د روزدار د خولې دا خوشبو چې دا الله ته خوښه ده د مشکو د بوی نه. خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. دا خوشبو بوی د خولې د روزدار دا الله ته خوښ دی د مشکو د بوی نه. او د حدیث مبارک کې یو دویمه جمله ده، وتستغفر لهم الملائکه، او روزدارو د پاره پرشتې بخنه غواړي حتی یفطروا، تر دې چې دی روزه ماته کی. سامین حضرات، د حدیث مبارک چې اوږد حدیث دی ماتې دوه جملې وې. یو دا چې د روزدار د خولې بوی الله ته خوښ دی. علما دا خبره کوي چې دا بوی د معدې نه راځي، دا د معدې بوی دی، د اورو د غاښونو د دې خولې دا بوی نه دی، دا د دغه نه راځي، د معدې نه راځي. بعضې خلک دا خیال کوي کنه دا د دې خولې بوی دی، نو هغوی بیا د روجې په دوران کې مسواک نه استعمالوي. الان کې دا خبره صحیح نه ده. حضرت عبدالله ابن عامر ابن ربیعه عدوی د خپل پلار نه نقل کوي، هغه وایي چې ما بېشمېره پیرې چې زه نشم شمېرلی، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې په روژه کې مسواک استعمالو. سنن کبرا د امام بیهقي باب السواک او حدیث نمبر 8585 نمبر حدیث کې داسې وایي، دغه صحابي ما احصي ولا اعد ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يتسوق وهو صائم. بشمیره پیرې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی د مسواک استعمالو او هغه روزه دارو. د ابن ماجه شریف د یو حدیث مفهوم دی چې ښایسته خوی د روزه دار په خوینو کې د مسواک استعمال دی. یو بل روایت کې د حضرت عائشہ رضی الله عنها نه نقل دی چې تفصل الصلاة التي یستاک لها، هغه مونځ بهتر دی کوم له چې مسواک والی شي، علی الصلاة التي لا یستاک لها، په هغه مونځ باندې چې له مسواک نه والی کیږي، 70 ضعفا، او یا چندت هغه بهتر دی. دا حدیث سنن بیهقی کې نقل دی او حدیث نمبر 162 دی. دارنګې یو بل حدیث مبارک کې راځي، سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کړي، قال السواک مطهرة للفم مرضاة للرب.
دا سنن نسائی کې دا حدیث نقل دی. او حدیث نمبر 5 باب الترغیب فی السواک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې مسواک ته روجې مسواک چې د استعمال د خولې پاکوالی دی او د رب د رضا کولو ذریعه ده. سامعین حضرات، دینه معلومه شوه چې روجه کې مسواک استعمالول صحیح دي، مسنون دی او باعث د اجر او ثواب دی. دارنګې ما یو بله جمله ویلې وه چې روزهدار د پاره کله چې دی روزی نو د پاره فرشتې دعا کوي تر دې چې دی روزه ماته کی. دینه معلومیږي د روزهدار ډیر لوی مقام دی. الله دې موږ ته د صحیح روزونو توفیق نصیب کی. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.